بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو جمیل محمد ما د کیم ورلد سره یو ځل بیا دا وختي موجود ما دلته د موټروي سره چې کوم ټول پلازا ده نږدې د پیښور نادرن بایپاس سره دلته سټالونه لګیدلي دي د خیبر پښتونخوا حکومت د طرفه هم او په دې کې پرایویټ کمپنیان هم راغلي دي مختلف قسمه پروډکټس دلته دي دلته چرګان هم تاسو ته په نظر راځي پیشوګان هم په نظر راځي سوایب هم په نظر راځي مختلف قسمه چې کوم د نور د سیده زری کم سټالونه لګیدلي دي مختلف سامانونه پراته دي یو میله لګیدلې ده او د دې میلې مقصد خبراتل ته مشران وي او میله ضروری څومره ده هم دلته بر سره ملګری په دې خبره کوي د ډاکټر صاحب سره خبره کوو د لایو سټاک ډپارټمنټ ډاکټر صاحب اول خو سره خپل تعارف هم کوي او دا راته وایي چې دا قسمه سټالونه لګول ضروری څومره دي او مقصد څه دی د دې بنیادي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ډاکټر ریاض الدین دی او زه منیټرینګ افیسر یم لایف سټاک ډپارټمنټ کې بیسیکلی د ایکسپو مقصد هم دا وي زمونږ درې ټارګټ دي چې یو انډسټری ده یو فارمر دی او یو مارکیټ دی نو د دې مقصد هم دا دی چې زمونږ کم فارمر دی هغه د هر سنه اویر وي یعنی د ساينټیفیک فارمینګ لپاره چې کوم فریش نالج دی هغه ډیر زیات ضروری دی نو انډسټری کې چې کوم نیو ټیکنالوژیز راځي سپیشلی د مشینری حواله سره یا د اکوپمنټ حواله سره دغه شان د میډیسن حواله سره یا د ویکسینیشن حواله سره د ډیری حواله کې چې کوم بهترین بریډز دي یا د پولټری بریډز دي یا سیمنز دي چې دا غینه فارمر چې د خبر شي او هغه خپل فارمینګ کې جدت راولي چې هغه خپل فارمینګ کې جدت راولي نو هغه چونکې د دې ایکسپو په توسط سره هغه د مارکیټ سره هم لینک شي نو هغه فارمر چې کوم پروډکټ جوړي نو هغه به په اسانه باندې په مارکیټ کې هغه سیل کوي یعنی د انډسټری د فارمر او د مارکیټ چې کوم لینکیج دی هغه به د دې ایکسپو په توسط سره چې جوړیږي جی بالکل یقینا د دې ایکسپو مقصد هم دغه دی چې دلته سرکار هم ناشته عوام هم ناشتي او کوشش کیږي چې دغه سي ایکسپوګانې جاری وي ځکه چې تیر کال هم شي او حکومت دغه منصوبه بندي لري چې را دا جاری ساتي دلته موږ سره کامران نوم یو ځوان هم موجود دی د سره خبره کو دی احمد نوم احمد دارته وای رورجان چې دغه سي ایکسپوګانو څومره ضروری تاسو څه زده کړل دلته تاسو د مارکیټ وکړه او څومره به استفاده ورګي دي صوبې ته مونږ خو خپل فشریز کار کوو په فلوک باندې کا نو مونږ له لحاظ دلته راغلو فشریز ایکسپو لپاره نو دا ډیر ضروری شی دی ایکسپو مطلب چې دا فارمر او دا مارکیټ او دا کسٹمر د یو بل سره بالکل ملاپ وشي بل تاسو آیډیاز ملاو شي کیونکه نن سبا د ساينس دور دی تا کنونشنل ترو فارمینګ نشو کولای چې نن 50 سال یا 40 سال مخکې به څنګه کېدو هغه لونګ ټرم پروسس یو کال دوه کال درې کال اوس هغه ساينسي دور راغلی نو هغه ساينسي ټیکنیک د کولو لپاره هغې کې ځان ملاولو لپاره هغې باندې ځان پویولو لپاره دا ایکسپو ډېر زیات ضروري چې ته راشې دلته وګورو چې بګ زه به خپل پرته به موږ فشریز کوو نو موږ به څنګه اف ساینسي لحاظ سره چې کوم نالج راغلی مطلب بایوفلوک نو هغې کې به موږ نور څنګه زده کړه کوو څه کوو نو هغې لپاره دا ایکسپو چې کوم دی ډېر زیات ضروري شو جی بالکل یقینا عوام هم دغه مطالبه کوي چې دغسې قسمه ایکسپوګانې یعنې میلې دي د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم ولګولی شي او سرکار هم دغه کوشش کوي دغه خواهش لري چې خلک راشي ډپارټمنټس ته راشي د دوی نه معلومات حاصل کړي چې زمونږ په دې خوره باندې کاغه زمینداري ده کاغه د پراپرټۍ روزګار دی کاغه د ترانسپورټ روزګار دی یا کاغه د آی ټي دنیا ده یا چې څومره هم نوي شعبې راځي چې دغه حوالې سره د سرکار نه معلومات ترلاسه کړي او دغه په خپل عملي شعبو کې استعمال کړي همدغسې به فایده راشي دې خاورې ته مننه مو کومه د کیم ورسره اوسئ